مذهب خو د ژوند د تیرولو اصول بیان کړي دي د هر چا حق معلوم دی او مکمل ضابطه حیات دی که مذهب لري کړی شي نو د انسان د ژوند تیرولو یا بولې صاحبانو موږ دوی ته وایو که نه چې موږ خو مذهب څه یو موږ په یو اصول کې پابند کړي یو موږ له حد مقرر کړی دی چې بھائی که ته شاګرد یې ته به د استاد حق ادا کړې که ته بچی د پلار مور بحثه کې خدمت به کې په انفرادي ژوند کې به څنګه ژوند تیرې په اجتماعي ژوند کې به څنګه تیرې کامل مسلمان هغه دی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه سره چې د ژبې او لاس نه بل مسلمان ته ضرر ورسیږي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه سچ ځان د پاره خوخه دا به بل مسلمان د پاره خوخه ځان نو زمون خو کامل دین د منګله خو ته دا مذهب د مې نو باسه ته ټول دهریان چې نو تاسو به دا ژوند څنګه تیروي لکه ما د الله غ د دهری په خپل کتاب کې د اسلام ولې نه پرېدم دی چې ما جواب ورکړو دهری شي نه یو سړی یو ولک نه وي دهری شي د خپل استاد نه تاسو کې چې حضرت ما به چې مخکاره وکار کو نو بسم الله به ویله مسلمانو ما اوس خو ما به چې سرګټمس کا بسم الله به ویله چې کېږي چې ګناه مې کمای اوس خو زه خدایم نه منم او نه مذهب منم اوس چې زه د ژوند تیروم زه به په کوم اصول تیروم نو هغه دهری سره استاد سره د خبر جواب نه او ورته وای څوک چې حق قبول کړي هغه نور مشکلاتو کې گرفتار شي نو ما حق خو دې ته نه حق په کار دی چې دا د مسلې حل بیان کړي څوک د مسلې حل د بیان کړي او ته شي ته په سکون سره ژوند تیر کوو ته خو نورم بې سکونه شوې وایي زما بچي به اوس څنګه ژوند تیروي زه اوس بچو ته کم مذهب وښیم زه خو ما خو مذهب پرېغوستو هغه هلک خپله باندې واده کړی او سنجیده یې تر آزاد تپوسونه کوي د خپل استاد نه چې بھائی دا په 18 قسط کې دا کړی دی که تاسو ته ما کتاب چاله ورکړی کې بیا تاسو د هغه وګورئ په ده باندې سوال کېږي او د سره د خبرو جوابات نشته نو اسلام خو ماته اصول ذکر کړي مذهب خو ماته اصول ذکر کړي دي بیا په ګوره مذهب خبره ده چې مذهب ثابت شو نو بیا په مذهب کې اسلام ولې حق دین دی هغې باندې هغې ځان له موضوع د هغه باندې موږ بار بار په دې باندې وضاحتونه کړي په دنیا کې واره به انسانان اوس اتو ته رسېدلي دي په انسان په دنیا کې اوس اته اربه کم څه باندې اته اربه انسانان دي وای دا خو د انسان کار دی چې یو انسان څه د ځان لپاره خوښوي هغه د بل لپاره هم خوښ کړي نو دا خو یو اصول شو چې مقرر یې کړو مولوي صاحبانو دی څه وایي دی دې کې وایي چې یاره بس ځان دپاره خوښوي بل دپاره هم خوښوي نو موږ دا ډېره غلطه اصول شو څنګه دې باندې سوال هم راځي زه لو جواب در کوم دلته تا موږ حدیث بیان نه کړو چې ځان له خوښوي بل مسلمان له هم خوښوه دلته موږ به دهریانو بیا ولې رد کوو نو موږ ورته وایو د دې جواب وروسته را روان دي دله جواب در کوم صرف دوی له جواب ورکوم موږ ورته وایو غل څه خوښوي غلا خوښوي نو ټوله دنیا له به د غلا دعوت ورکوي نه نو خو ورکوي به که نه چې ته وایې ځان له خوښوي شرابي سړي شراب خوښوي د همجنس پرستو همجنس پرستي خوښوي دا خو زموږ بل په کور کې لسته کسان دي د هر سړي طبیعت جدا دی بل د چا په اصولو به ژوند تېرو پوینټ خبره دا ده اتاره به خلک دي که نه یو به وایي زما په اصولو ژوند تېروي بل وایي زما په اصولو دنیا نه خو بس یو جنجال خانه جوړه شي که نه مولوي صاحبانو نو موږ ورته وایو چې دلته خطا امکان څه شی دی ډېر زیات دی اصول چا نه پکار دي خالق مقرر کړي دي لکه ګوره یو موټر چې څوک جوړوي که نه هغه دپاره اصول څوک جوړوي هغه کارخانې والا چا چې ګوره هلکه وایي دې کې به مبلینو له ضرورت وي هلکه دلکه به د مبلینو په ځای پکې چې څوک پټرول واچي دا به وچلېږي اوس یو سړی پاسېږي چې بھائی زه د ټویټا یا دا چې څومره مشهور برانډ ګاډي دي زه د دوی د کارخانو والا دا اصول نه منم او زه پکې ځان نه شاملات کوم دی به دا وچرېږي یا پټپاره اصول چا مقرر کړي دي الله مقرر کړي دي اوس که انسانان ځان نه اصول جوړوي دا به د دې لپاره څه وي ټیک ده ستا دپاره خو به فایدهمند وي خو د ټول کائنات دپاره فایدهمند نه دي لکه نن چې دوی د همجنس پرستۍ قانون پیش کړی دی او پاس کړی دی نو دا د همجنس پرستۍ قانون کوم فطري انسان خوښوي هېڅکله یې نه خوښوي چې یاره هلک دې زما ښځه شي او یا زه دې د چا ښځه شم هېڅکله دا څوک نشي برداشت کولی دا خو هغه د انسانیت د فطرت نه لاندې پرېوتي دي نو دوی دا خوښوي دا خو هم یو اصول شو چې مقرر یې دوی وایي دا هم یو اصول شو په دې کې د خطا امکان ډېر دی ځکه چې یو د انسان په جرایمو عادي وي لکه غلا ډاکا د قتل وغیره نو دا به اوس نورو دپاره هم دا غلط کارونه خوښوي نو دا خو صحیح اصل نه دی چې د ځان دپاره خوښوي هغه د بل دپاره هم خوښ کړي ځکه غلا مولوي صاحبانو غل چې دی غله چې دی غلا خوښوي ډاکمار سړی ډاکي چرسیان څه وایي زموږ ملګري دي خفه دي نه چې وایي د خدای د خلکو ښځې هم چرسیانې کړي مخکې مې یو دا کړی بعضې ملګري دي مونږ خو یو متل هم کړی نو بیا راپسې هغه میسج کول چې تا بېزتي کړې ده بېزتي هلکه ما موږ د چا بېزتۍ ته خو نه یو ناست خو بعضې هغه متلې مشهورې دي او د چا باره کې یو متل مشهور ودې کړو نو بس بیا خو
اوس د نورو دپاره دا خوښوي دا خبره غلطه ده او دویم د چا د خوښې اعتبار به وي ځکه چې یو انسان یو څیز خوښوي او بل انسان بل څیز خوښوي نو معیار به د چا خوښه وي پوه شوې مولوي صاحبانو معیار به د چا خوښه ګرځې ته نو دا دنیا به د چا په اصولو باندې چلیږي اکثر د یو کور د خلکو خوښه ای مولوي صاحبانو چې نور اسم نه درځي صرف دا ورته وی کنه چې مذهب به مې نو باسو ټیک شو جنت هم نشته او جهنم هم نشته نعوذ بالله تو الله هم نشته راځه ژوند به څنګه تیرو ژوند به د چا په اصولو تیرو صرف په دغه خبره شروع کوو الله که تاسو 10 منټه خبره وکړي شي نو د الحاد نفسیاتي ولا سره دلیل